Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Musa Qasam, and today's lecture is about the second part of pharmacokinetics and pharmacodynamics, and we will study first pass metabolism, bioequivalence, bioavailability, and this lecture. First pass metabolism. First pass metabolism څه ته ویل کیږي؟ زمونږ په باډي کې بلډ سره شاملېدو نه مخکې د ډرګ بریکډاون ته د هغې توړ پوړ ته فرسٹ پاس میټابولیزم ویل کیږي. فرسٹ پاس میټابولیزم زموږ سره روټ اف ایڈمنسټریشن باندې ډیپینډ کوي او د فرسٹ پاس میټابولیزم د کوم کنسپټ چې دی دا موسټلی د اورل روټ لپاره یوز کیږي، ځکه چې کله موږ اورل روټ سره ډرګ اخلو نو هغه زمونږ بلډ سره شاملېدو نه مخکې لیور کې او زموږ چې کوم جی آی ټریک دی هغې کې څه کېږي میټابولایز کېږي، د هغې چې کوم دی نو بریک ډاون کېږي. لہٰذا زیاتتر د فرسٹ پاس میټابولیزم چې کوم کنسپټ دی هغه د اورل روټ لپاره یوز کېږي. فرسٹ پاس میټابولیزم از د میټابولیزم اف د ډرګ during its passage from the site of absorption to the systemic circulation. کله چې زموږ باډي ته ډرګ انټر شي نو کوم روټ ترو باندې چې دی انټر شوی دی د هغه ځای نه واخله سیسټمیک سرکولیشن ته رسېدو نه مخکې زموږ په باډي کې میټابولیزم کیږي او دغه میټابولیزم ته ویل کیږي فرسٹ پاس میټابولیزم. اٹ از آلسو کالډ پری سیسټمیک میټابولیزم، یعنی سیسټمیک بلډ کې شاملېدو نه مخکې د ډرګ توړ پوړ د هغې بریک ډاون ته د هغې ډیګریډیشن ته ویل کیږي فرسٹ پاس میټابولیزم یا پری سیسټمیک میټابولیزم or first pass effect. third name چې کوم دی زموږ سره څه دی؟ first pass effect. Drugs given orally may be metabolized in the gut wall and in the liver before reaching the systemic circulation. کله چې موږ اورل روټ سره ډرګ واخلو نو دا ډرګ سیسټمیک سرکولیشن ته رسېدو نه مخکې زموږ ګټ وال کې یعنی انټسټین کې هغې سره چې کوم دی سټمک کې او لیور کې څه کېږي د هغې میټابولیزم کېږي، د هغې ډیګریډیشن کېږي. د ایکسټینټ آف د فرسٹ پاس میټابولیزم ډیفر فرام ډرګ ټو ډرګ، او دا چې کوم دی موږ سره فرسٹ پاس میټابولیزم داسې شی دی ډرګ باندې هم ډیپینډ کوي او د هر یو ډرګ چې کوم دی د بل نه څه وي ډیفرنٹ وي. First pass metabolism may result in partial to total inactivation of the drug. When it is partial, it can be compensated by giving higher dose of particular drug. فرسٹ پاس میټابولیزم خو یا د یو ډرګ زموږ سره پارشل انیکټیویشن کوي او یا څه کوي ټوټل انیکټیویشن کوي. نو که فرض کړه ټوټل انیکټیویشن کوي نو هغه ډرګ خو بیا موږ مکمل طور باندې چې کوم دی نو اورل روټ سره نه ورکوو، لیکن که پارشل انیکټیویشن کوي نو هغې کیس کې بیا موږ څه کوو د دغه ډرګ چې کوم دی کوم پارټیکولر ډرګ دی د هغې ډوز څه کوو موږ های کوو. مثال په طور باندې نایټروګلایسرین یا سلبیوټامول. نایټروګلایسرین او سلبیوټامول چې کوم دی زموږ په جی آی سیسټم کې د دې ډیګریډیشن ډېر په تیزۍ سره کېږي، لہٰذا موسټلی دا کوم ډرګ چې دی نایټروګلایسرین دا موږ سره څه کېږي سبلینګول ورکړلی کېږي اینډ سلبیوټامول موږ سره څه دی هغه از ا انهالر په طور باندې کوم دی ورکړلی کېږي. سمری اف د سلایډ زموږ سره څه شوه؟ فرسٹ پاس میټابولیزم زموږ بلډ کې ډرګ د شاملېدو نه مخکې زموږ په باډي کې توړ پوړ فرسٹ پاس میټابولیزم ویلی کېږي او د هر یو ډرګ چې دی زموږ سره فرسٹ پاس میټابولیزم مختلف وي او کله چې ډرګ زموږ باډي ته انټر شي نو دې میټابولیزم په ترو باندې یا ډرګ پارشلی انیکټیویټ کېږي او یا څه کېږي د هغې کمپلیټ انیکټیویشن کېږي. نو د کوم ډرګ چې زموږ سره پارشل انیکټیویشن کېږي هغه ډرګ په هایر ډوز کې بیا څه کېږي ورکړلی کېږي. کوم ډرګ چې اورل روټ سره ورکړی شي نو هغه سیسټمیک سرکولیشن یعنی بلډ کې شاملېدو نه مخکې د هغې کوم ځای کې ډیګریډیشن کېږي میټابولیزم کېږي نو ګټ وال کې او لیور کې. MCQs دپاره یاد ساتئ چې فرسٹ پاس میټابولیزم ته بل نوم څه ویلی کېږي؟ پری سیسټمیک میټابولیزم یا فرسٹ پاس افیکټ. فرسٹ پاس میټابولیزم حوالې سره که ستاسو کنسپټ اوس هم کلیر نه وي نو دې ډایګرام سره به ډېر زیات کلیر شي. مثال په طور باندې یو ډرګ د هغه اورل روټ سره واخیستی شوه نو لاول به څه ته راځي اسوفیګس ته، اسوفیګس نه بعد به سټمک ته راځي، سټمک نه بعد به څه کېږي انټسټاین ته ځي. که فرض که زموږ سره د ډرګ نیچر هغه بیسک دی نو بیسک میډیم نه ښه ابزارب کېږي نو انټسټاین ته به راځي، او که فرض که اسیډک دی نو بیا به زموږ سره څه کېږي د سټمک نه د هغې ابزاربشن کېږي. زموږ د سټمک نه یو وین ځي او هغه وین ته ویلی کېږي سپلینک وین
او انټسټاین نه چې کوم وین راغلی دی هغې ته ویل کېږي میزنټریک وین. زموږ سره دوه قسمه دی، یو سوپیریور دی بل څه دی انفیریور میزنټریک وین. نو که فرض کړه یو ډرګ زموږ سره په نیچر کې څه ده اسیډک ده، نو هغه به زموږ سره څه کېږي د سټمک نه به د هغې ډرګ د سپلینک وین په ذریعه باندې ابزاربشن کېږي. ها که فرض کړه زموږ سره یو ډرګ چې کوم دغه بیسک د په نیچر کې، نو هغه به د انټسټاین نه د میزنټریک وین په ذریعه باندې د هغې څه کېږي ابزاربشن کېږي. بیا دا دواړه وین چې کوم دی کوم چې د سټمک نه راغلی دی او موږ سره انټسټاین نه راغلی دی دا په یو ځای کې میلاویږي او په کمباین باندې څه کوي پورټل وین کمباین کېږي او یو کوم وین چې ته جوړېږي هغې ته ویل کېږي پورټل وین او د سیسټم ته ویل کېږي هیپیټک پورټل سیسټم، ځکه چې دا وین زموږ سره چېرته ځي لیور ته ځي. نو فرض کړه ډرګ د هغه اورلی واخیستی شول اول سټمک ته راغله اسیډک د مثال په طور باندې نیچر کې، د سټمک نه بعد زموږ سره هیپیټک پورټل سیسټم ته راغله، پورټل وین ته د پورټل وین په ذریعه باندې چېرته لاړه لیور ته لاړه. نو په لیور کې دلته کې زموږ سره څه کېږي میټابالیزم کېږي، د دې ډرګ بریک ډاون کېږي، د هغې نه بعد زموږ سره څه کېږي سیسټمیک سرکولیشن کې شاملیږي. نو د یو ډرګ سیسټمیک سرکولیشن کې شاملېدو نه مخکې زموږ په باډي کې توړ پوړ ته بریک ډاون ته ویل کېږي فرست پاس میټابولیزم، او موستلی دا کنسپټ زموږ سره د اورل روټ لپاره یوز کیږي. بایو اویلیبیلیټي اینڈ بایو ایکویلنس. بایو اویلیبیلیټي څه ته ویل کېږي؟ بایو اویلیبیلیټي زموږ سره د دوو ټکو نه جوړ دی، یو دی بایو بل دی اویلیبیلیټي. بایو مطلب لیوینګ ارګینزم، اویلیبیلیټي مطلب ټو میک اویلیبل فار ایکشن، یعنی یو ډرګ زموږ بلډ کې څومره اماونټ کې شاملیږي، زموږ یعنی انساید د هیومن باډي یا انساید د باډي اف لیوینګ ارګینزم ایکشن دپاره څومره ډرګ اویلیبل ده دې ته ویل کېږي بایو اویلیبیلیټي. موږ سره یو بل ډیفینیشن هم موجود دی د بایو اویلیبیلیټي، د ریټ اینڈ ایکسټنټ اف ډرګ ابزارب فرام اټس ایکچوال ډوزیج فارم، یعنی څومره اماونټ کې زموږ سره او په کوم رفتار سره یو ډرګ چې کوم ده ایکچوال چې د هغې کوم ډوز فارم و سالډ و یا لیکوډ و یا ګیس و د هغې نه څومره اماونټ زموږ سره بلډ ته رسي دې ته ویل کېږي بایو اویلیبیلیټي. بایو اویلیبیلیټي از د فریکشن اف د ډرګ دیٹ ریچز د سیسټمیک سرکولیشن. زموږ سره د ډرګ هغه اماونټ هغه فریکشن کم چې سیسټمیک سرکولیشن یعنی بلډ ته رسي هغې ته ویل کېږي بایو اویلیبیلیټي. بایو اویلیبیلیټي اف آی وي روټ از 100%. یاد ساتئ چې زموږ سره د آی وي روټ بایو اویلیبیلیټي څومره ده 100% ده، ځکه چې آی وي روټ باندې مونږه ډرګ ډایرکټ بلډ ته ایډمنسټر کوو، چونکې ډرګ ډایرکټ بلډ ته ځي لہذا د آی وي روټ بایو اویلیبیلیټي زموږ سره 100% ده. بایو اویلیبیلیټي زموږ سره روټ اف ایډمنسټریشن باندې څه کوي ډیپینډ کوي. څنګه روټ اف ایډمنسټریشن باندې ډیپینډ کوي؟ مثال په طور باندې زموږ سره یو ډرګ ته هغه مونږ آی وي روټ سره ورکړه د هغې بایو اویلیبیلیټي زموږ سره څه ده 100% ده. بل ډرګ د هم دغه سیم ډرګ د سپوز دا مونږ اورل روټ سره ورکړه نو د دې بایو اویلیبیلیټي به زموږ سره 100% نشي کېدی. 100% ځکه نشي کېدی چې د دې ډرګ به مونږ سره څه کېږي فرست پاس میټابولیزم کېږي، نو فرست پاس میټابولیزم زموږ سره څه کوي بایو اویلیبیلیټي ډیکریز کوي. کوم اماونټ اف ډرګ چې کوم دی بلډ ته راځي هغه څه کېږي ډیکریز کېږي د فرست پاس میټابولیزم د وجې نه. بایو ایکویلنس. بایو ایکویلنس هم زموږ سره چې کوم دی د ټو ورډز کمبینیشن دی بایو اینډ ایکویلنس. ایکویلنس مینز کمپیریزن کول، یعنی زموږ په باډي کې انساید د باډي سپوز ډرګ دی هغې چې کوم دی نو موږ څه کول د هغې د بایو اویلیبیلیټي کمپیریزن کول. د دوو ډرګ د بایو اویلیبیلیټي کمپیریزن کولو ته څه ویل کېږي بایو ایکویلنس وایي. دا ډرګ موږ سره ډفرنټ هم کېدی شي خو لیکن دغه ډرګ به موږ څه کوو په سیم اماونټ کې ورکوو، سیم روټ سره به ورکوو، یا زموږ سره یو ډرګ هم کېدی شي د هغې دوه مختلف چې کوم دی موږ سره ډوزیج فارم کېدی شي. سپوز یو ډرګ دا موږ سره په لیکوډ فارم کې ده او موږ سره چې کوم دی نو سالډ فارم کې ده یعنی ټیبلټ ته، نو کله چې دا موږ باډي ته ایډمنسټر کړو د هغې نه بعد موږ د دې ډرګ بایو اویلیبیلیټي ګورو چې څومره اماونټ کې دا ډرګ زموږ سره بلډ کې شامله شوې ده نو دې ته ویل کېږي بایو ایکویلنس. یا زموږ سره سیم ډرګ کېدی شي خو هغه ډرګ چې کوم دی مختلف دغه باندې کمپنو سازه کړي د دوو کمپنو جوړه کړي سیم ډرګ د هغې د بایو اویلیبیلیټي کمپیریزن ته څه ویل کېږي بایو ایکویلنس.
It is the study of comparison of bioavailability of different formulation of the same drug. Yani the same drug, the different formulation, the bioavailability comparison ته څه ویل کېږي bio equivalence. لکه څنګه چې تاسو ته ما اگزامپل درکو چې موږ سره سپوز سیم ډرګ هم کېدی شي د هغې دوه مختلف ډوزیج په یا سیم ډرګ د مختلف دوه کمپنیانو سره کړی د هغې د bioavailability comparison کول. bio equivalence, two drugs are said to be bio equivalent. دوه ډرګ به موږ سره کله bio equivalent وي کله به چې کوم دی نو د هغې bio equivalency سیم وي if they have the same bioavailability. که پرس کا د دغه دوانو ډرګ زموږ سره bioavailability سوي same وي and efficacy provided. this bioavailability سره سره د څه کوي دا دوانه ډرګ موږ سره same effect چې کوم دی هغه څه کوي provide کوي. they are administered in the same molar doses at the same route of administration. د هغې دپاره ضروري څه ده چې د ډرګ موږ سره څه شوي same route سره هغې administration شوی وي او په سیم اماونټ کې موږ سره د هغې څه شوي ایډمنسټریشن شوی وي. نو که هغې نه بعد چې کله موږ د دې د بایو اویلیبلیټي کمپیریزن کوو نو دې ته ویلی کېږي بایو ایکویلنس. د سلایډ موږ سره سمري څه شوه بایو ایکویلنس څه ته ویلی کېږي د دوو ډرګ د بایو اویلیبلیټي کمپیریزن ته بایو ایکویلنس ویلی کېږي. امپورټنس آف بایو ایکویلنس اهمیت څه دی it is necessary for generic substitution. دا چې کوم دی موږ سره د جنریک سبسټیټیوشن دپاره اهم دی ځکه کله چې یو کمپنی ډرګ سازوي نو هغه په دې باندې کوشش کوي چې د بایو اویلیبلیټي د دې ډرګ سوي موږ سره سیم وي ورسره ایفیکیسي هم یعنې میکزیمم افیکټ چې کوم دی هغه څه کولی شي پرووایډ کوی شي. جنریک پراډکټ آر یوزفولي چیپر دین برانډ پراډکټ او جنریک پراډکټ چې کوم دی موږ سره څه وي cheaper وي as compared to brand product. ځکه جنریک موږ سره زیاتر هغه سوي لو اماونټ کې چې کوم دی د هغې چې کوم پرایس وي هغه هم موږ سره سوي کم وي او هغې سره سره چې کوم ایفیکیسي وي یا بایو اویلیبلیټي وي د جنریک پراډکټ سیوا وي. موږ سره دا ګراف دی دې کې سپوز دوه ډرګ دي یو ریډ کلر والا چې کوم دی ورکړه شوی ده پرس موږ سره دا ډرګ A شوه د بلو کلر والا موږ سره څه شوه ډرګ B شوه. دا دواړه ډرګ زموږ سره څه دي بایو ایکویلنټ دي. سپوز دواړه په سیم روټ سره ایډمنسټر شوي دي نو سیم روټ سره ایډمنسټریشن نه بعد دواړه په سیم پیک سره چې کوم دی نو کنسنټریشن ته رسېدلي دي او په سیم ټایم کې چې کوم دی د باډي نه څه شوي دي ایلیمینیټ شوي دي. نو کله چې موږ سره یو ډرګ په دوه ډرګ دي سپوز هغه سیم روټ سره ایډمنسټر شي او سیم بایو اویلیبلیټي د هغې وي نو دې ته ویلی کېږي بایو ایکویلنس او دا دواړه ډرګ زموږ سره څه وي بایو ایکویلنس وي. factors affecting bioavailability. کوم فیکټر زموږ سره بایو اویلیبلیټي باندې اثر انداز کیږي یعنی د اماونټ اف ډرګ چې کوم دی بلډ ته رسیدو نه څه کوي منع کوي. physical properties of the drug solubility. موږ سره چې کوم دی بایو اویلیبلیټي فزیکل پراپرټي باندې هم ډیپینډ کوي سالوبیلیټي باندې هم ډیپینډ کوي که پرس که دا ډرګ موږ سره لیپیډ سالوبل وي یا ان آیونایز پام کې وي نو د دې بایو اویلیبلیټي څه وي سیوا وي ځکه چې دا ډرګ زموږ سره په اسانه سره د دې چې کوم دی ابزاربشن کیږي. خو که فرض که ډرګ موږ سره څه وي واټر سالوبل وي یا آیونایزډ پام کې وي نو د هغې بایو اویلیبلیټي زموږ سره څه وي کمه وي یعنې د هغې چې کوم دی د سیمې پرمیبل ممبرین نه پاس کېدل څه وي مشکل وي. د ډرګ فارمولیشن بایو اویلیبلیټي موږ سره د ډرګ فارمولیشن باندې هم ډیپینډ کوي یعنی دا ډرګ چې کوم ده دا زموږ سره په کم حالت کې ده سالډ پام کې ده موږ سره یا لیکوډ ده یا ګیسز ده موږ سره چې کوم سالډ پام کې دي د هغې بایو اویلیبلیټي ایز کمپیر ټو لیکوډ پام والا یا ګیسز پام والا څه وي کمه وي ځکه چې سالډ پام کې موږ سره کوم ډرګز وي یعنې ټیبلیټس وي هغه لاول جی آی سیسټم ته به ځي سټمک ته به ځي انټسټاین ته به ځي نو هلته کې د هغې څه کېږي ډیګریډیشن کېږي او څه اماونټ موږ سره څه کېږي د ریکټل روټ په ذریعې باندې چې کوم دی څه کېږي ایلیمینیټ کېږي. نو یو خو دا وي چې کوم اماونټ ایډمنسټر شوی هغه الریډي کم شي نو په کم اماونټ کې بیا موږ سره څه کېږي سیسټمیک سرکولیشن ته ځي. ګیسټریک ایمپټینګ ټایم یعنې زموږ سټمک څومره ټایم کې چې کوم دی هغه خالي کېږي هغې باندې هم څه کوي موږ سره بایو اویلیبلیټي ډیپینډ کوي. سپوز موږ سره چې کوم دی الریډي مخکې نه په سټمک کې چې کوم دی خوراک موجود دی او یو ډرګ چې کوم دی هغه اورلی واخیستلی شي نو څه کوي دا فوډ چې کوم موجود دی دا خو یا ډرګ سره انټریکشن کوي د هغې چې کومه ابزاربشن دی هغه څه کوي سلو کوي نو څومره ابزاربشن سلو کېږي
څومره ټایم سیوا کیږي نو هغې د وجې نه بایو اویلیبلیټي یعنې کوم اماونټ چې موږ سره سیسټمیک سرکولیشن ته ځي هغه څه کیږي ډیکریز کیږي یا موږ سره چې کوم دی نو سټمک هغه ډېر په تیزۍ سره څه کیږي خالي کیږي نو بیا هم موږ سره چې کوم دی ډرګ څه کیږي هغه موږ سره ریکټل روټ په ذریعه باندې باډي نه بهر ته الیمینیټ کیږي او د هغې له وجې نه هم موږ سره چې کوم دی نو بایو اویلیبلیټي ډیکریز کیږي کنډیشن اف د جی آی ټریک کنډیشن باندې هم ډیپند کوي سپوز موږ سره چې کوم دی جی آی موټیلیټي هغه سره سیوا ده نو چې جی آی موټیلیټي سیوا ده نو ډرګ به زموږ سره څه کیږي ډېر زر په تیزۍ سره الیمینیټ کیږي او د هغې ابزارپشن به څه کیږي سلو کیږي پی ایچ ان د سټمک باندې هم ډیپند کوي فرض که موږ سره یو اسیډک نیچر والا ډرګ ده نو هغه به موږ سره د سټمک نه څه کیږي ریپیډلی یعنې په تیزۍ سره ډېر په جلدۍ سره چې کوم دی هغه څه کیږي ابزارب کیږي او بلډ سره به شاملیږي نو بایو اویلیبلیټي زموږ سره د سټمک په پی ایچ باندې هم ډیپند کوي فرست پاس افیکټ چې کوم دی موږ سره بایو اویلیبلیټي څه کوي کموي یاد ساتئ فرست پاس افیکټ زموږ سره بایو اویلیبلیټي ته په انورس ریلیشن کې دی ځکه کوم ډرګ چې را روانه ده د جی آی سیسټم په تھرو باندې یعنې د اورل روټ په ذریعه باندې چې کومه ډرګ را روانه ده نو دا ډرګ بلډ کې شاملېدو نه مخکې د دې څه کېږي بریک ډاون کېږي په لیور کې اینډ په ګټ کې نو له هغې د وجې نه موږ سره بایو اویلیبلیټي یعنې د دې ډرګ اماونټ کوم چې به بلډ ته رسي هغه څه کېږي ډیکریز کېږي بیا موږ سره داسې ډرګز دي چې هغې څه کېږي د هغې فرسټ پاس میټابولیزم چې کوم دی هغه ډېر ریپیډ کېږي هغې کې موږ سره مارپین دی آیسوسربایډ ډای نایټریټ دی او ورسره چې کوم دی موږ سره هایډروکارټیسون شو پروپینولال لیګنوکین دا موږ سره هغه ډرګ دي د کوم چې فرسټ پاس میټابولیزم ډېر په تیزۍ سره کېږي سرفیس ایریا فار ابزارپشن که فرض که موږ سره څه وي سیوا وي نو موږ سره به بایو اویلیبلیټي څه وي سیوا وي ځکه چې ابزارپشن به زموږ سره سیوا مقدار کې کېږي نو چې ابزارپشن سیوا مقدار کې کېږي ځکه چې ابزارپشن ویلی کېږي دې ته کله چې زموږ سره ډرګ د سایټ اف انټري نه څه کېږي سرکولیشن ته ځي سرکولیشن ته رسېدو ته څه ویلی کېږي ابزارپشن نو موږ سره چې فرض که ډرګ په زیات اماونټ کې ابزارب کېږي نو بایو اویلیبلیټي به څه کېږي سیوا کېږي ډرګ انټرکشن انټاسیډ کلریترومایسین ډرګ انټرکشن له وجې نه هم موږ سره څه کېږي بایو اویلیبلیټي متاثره کېږي یعنې فرض که موږ سره په سټمک کې موجود یو ډرګ ده او هغه د بل ډرګ اثر څه کوي ختموي یعنې هغه ډرګ چې کوم دی ډیګریډ کوي یا د هغې سره کمپلیکس سازوي نو د هغې د وجې نه د ډرګ څه کېږي ابزارپشن ډیکریز کېږي نو چې د ډرګ ابزارپشن ډیکریز کېږي بایو اویلیبلیټي به زموږ سره الریډي ډیکریز کېږي ډرګ فوډ انټرکشن باندې هم موږ سره ډیپینډ کوي ډرګ چې کوم دی سټمک کې د فوډ سره کمپلیکس سازوي د هغې له وجې چې کوم دی د ډرګ ابزارپشن ډیکریز شي د ابزارپشن ډیکریز کېدو مطلب دی موږ سره بایو اویلیبلیټي څه کېږي ډیکریز کېږي نو دا موږ سره ټول هغه فیکټرز دي کوم باندې چې بایو اویلیبلیټي ډیپینډ کوي Next topic موږ سره دی distribution څه ته ویلی کېږي distribution means transfer of drug to various part of the body زمونږ د بلډ نه زمونږ د باډي مختلف ټیشوز ته زمونږ د باډي مختلف ارګنز ته د ډرګ ټرانسفر ته ډسټریبیوشن ویلی کېږي افټر ا ډرګ ریچز د سیسټمیک سرکولیشن کله چې د سایټ اف ایډمنسټریشن نه زمونږ بلډ ته راورسي اټ ګیټس ډسټریبیوټیډ ټو ویریس ټیشوز د بلډ نه بیا دا ډرګ څه کېږي زمونږ د باډي مختلف ټیشوز ته ټرانسفر کېږي مثلا برین ته ځي کډني ته ځي لیور ته ځي مسل ته ځي نو د ډرګ زمونږ د بلډ نه زمونږ د باډي مختلف ټیشو ته ټرانسفر کېدو ته ډسټریبیوشن ویلی کېږي It should cross several barriers before reaching the site of action لیکن دا ډرګ چې کله سایټ اف ایکشن یا ټارګټ ځي ته رسي زمونږ د پلازما نه نو دا څه کېږي د مختلف بیریرز نه د مختلف ممبرینز نه څه کېږي پاس کېږي like absorption distribution also involve the same process لکه څنګه چې مونږه absorption کې ویلو چې زمونږ سره ډرګ چې کوم دی د هغې absorption په کومو طریقو سره کېږي یا پیسیو ټرانسپورټ سره کېږي یا اکټیو ټرانسپورټ سره کېږي یا فیسیلیټیټډ ډیفیوژن سره کېږي یا مونږ سره څه کېږي د انډوسایټوسس په ذریعه باندې نو د هغې په شانتې مونږ سره ډسټریبیوشن هم دغه پروسس څه کوي فالو کوي یعنی یا د ډرګ ډسټریبیوشن زمونږ سره اکټیو ټرانسپورټ سره کېږي یا چې کوم دی نو پیسیو ډیفیوژن سره کېږي یا سپیشلایزډ ټرانسپورټ یعنی کوم کیریر پروټین دي د هغې په ذریعه باندې یا د فلټریشن په ذریعه باندې یا موږ نه د ډرګ چې کوم دی مختلف ټیشوز ته ډسټریبیوشن کېږي
Various factors determine the rate and extent of distribution. They are lipid solubility, ionization, blood flow, and binding to plasma protein. مونږ سره چې کوم دی نو مختلف فیکټرز دي چې هغه مونږ ته دا شو کوي چې یو ډرګ زمونږ سره په څومره اماونټ کې ډسټریبیوټ کیږي او په کم ریټ سره چې کوم دی زمونږ ټیشو ته ډسټریبیوټ کیږي نو په هغې کې زمونږ سره چې کوم دی نو 4 میجر فیکټرز دي چې هغه مونږ ته دا ډیټرمن کوي دا شو کوي چې د ډرګ ډسټریبیوشن په کومه طریقه سره کیږي نو یاد ساتئ زمونږ سره 4 میجر فیکټرز دي هغې کې لومبی څه دی لیپډ سالوبیلیټي دویم آیونایزیشن دریم بلډ فلو څلورم چې کوم دی نو بایندینګ ټو پلازما پروټین دا فیکټر مونږ ولې ډسکس کوو دا فیکټرز مونږ ځکه ډسکس کوو چې دې نه مونږ ته دا پته لګي چې آیا هغه کوم یو فیکټر دی چې د هغې د وجې نه مونږ سره ډسټریبیوشن کمیږي کوم یو فیکټر دی چې د هغې د وجې نه مونږ سره ډسټریبیوشن څه کیږي سیوا کیږي مونږ سره لومبنی چې کوم فیکټر دی هغه دی لیپډ سالوبیلیټي یا سمپلی مونږ به د سالوبیلیټي خبره وکړو نو مونږ سره چې کوم ډرګ مور سالوبل وي د هغې ډسټریبیوشن به څه وي سیوا وي او کم ډرګ چې مونږ سره لیس سالوبل وي نو د هغې ډسټریبیوشن به څه وي کم وي مور سالوبل ډرګ کله وي کله چې ډرګ مونږ سره لیپډ سالوبل وي نو هغه مونږ سره مور سالوبل وي لیس سالوبل ډرګ کله وي کله چې ډرګ زمونږ سره په نیچر کې څه وي واټر سالوبل وي نو اسان الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو چې که فرض که مونږ سره ډرګ لیپډ سالوبل وه نو د هغې سالوبیلیټي به څه وي مونږ سره سیوا وي لهذا د داسې ډرګ ډسټریبیوشن به څه وي سیوا وي خو که فرض که یو ډرګ مونږ سره واټر سالوبل له نو د دغې ډرګ سالوبیلیټي به مونږ سره څه وي کمه وي لهذا د دغې ډرګ ډسټریبیوشن به هم مونږ سره څه وي کم وي ریزن څه دی ریزن مونږ سره دا دی چې مونږ سره کوم سیل ممبرین لیر دی هغه په نیچر کې څه دی لیپډ بای دی یعنی د لیپډ نه جوړ دی نو لهذا چې کوم لیپډ سالوبل ډرګز دي نو هغه زموږ سره د لیپډ بای لیر نه څه کیږي په اسانه سره پاس کیږي نو داسې قسمه ډرګز ډسټریبیوشن زموږ سره څه وي سیوا وي دویم فیکټر مونږ سره دی آیونایزیشن نو کوم ډرګ چې زموږ سره ان آیونایز پام کې وي د هغې ډسټریبیوشن څه وي سیوا وي او کوم ډرګ چې موږ سره آیونایز پام کې وي نو د هغې ډسټریبیوشن څه وي کم وي دریم فیکټر دی بلډ فلو بلډ فلو چې کوم ده دا زموږ سره د ډرګ په ډسټریبیوشن کې ډېر غټ کردار ادا کوي نو موږ سره کوم ارګنز ته بلډ فلو سیوا وي نو لهذا هغه ارګنز ته هغه ټیشوز ته به زموږ سره د ډرګ ډسټریبیوشن څه کیږي سیوا کیږي لیکن کم ارګنز ته چې موږ سره د بلډ سپلای یا د بلډ فلو چې کم ده هغه په کم مقدار کې ده نو هغه ځای ته به د ډرګ ډسټریبیوشن کم کیږي یا مونږ داسې هم ویلی شو کم ارګن چې زموږ سره ویل پرفیوزډ وي نو هغې ته به ډسټریبیوشن څه وي سیوا وي مثال په طور باندې برین شو کډنی شوه لیور شو هارټ شو نو دې ته چې کوم ده زموږ سره د ډرګ ډسټریبیوشن څه کیږي سیوا مقدار کې کیږي او کم ارګن چې زموږ سره لیس پرفیوزډ وي نو هغې ته څه کیږي د ډرګ ډسټریبیوشن کم مقدار کې کیږي لکه که مثال په طور باندې فیټ شوه بون شوه دا موږ سره هغه ټیشوز دي کم ته چې د بلډ سپلای څه ده کم مقدار کې ده نو لهذا دې ټیشوز ته زموږ سره د ډرګ ډسټریبیوشن هم کم مقدار کې کیږي څلورم فیکټر موږ سره دی بایندینګ ټو پلازما پروټین موږ سره بلډ پلازما کې څه دي پروټین موجود دي هغې کې کم کم دي البومین دی ګلوبولین دی فایبرینوجین دی نو کله چې ډرګ دې پروټین سره څه کیږي بانډ سازوي دې سره اټیچ کیږي نو بیا زموږ سره څه کیږي د مالیکیول سایز سیوا شي لهذا د هغې وجې نه د ډرګ چې کوم ډسټریبیوشن دی هغه څه کیږي کمیږي ډرګ به هله ډسټریبیوټ کیږي کله چې دا زموږ سره په پلازما کې په فری فارم کې موجود وي یعنی دې اټیچمنټ یا بایندینګ نه وي شوي نو کله چې ډرګ موږ سره په فری فارم کې وي هله به د هغې ډسټریبیوشن کیږي او کله چې څه کیږي دا بایند کیږي بانډ سازوي نو هغې سچویشن کې زموږ سره د ډرګ ډسټریبیوشن کمیږي که فرض که مونږ یو مثال واخلو د وارفرین نو وارفرین چې کله زموږ بلډ ته ورسي نو په بلډ کې دا څه کیږي د البیومین پروټین سره بانډ سازوي نو کله چې دی د البیومین پروټین سره بانډ ساز کی نو که فرض که پری پام مونږ سره کوم موجود دی هغه خو به ټیشوز ته ورسي خو چې کوم بانډ ساز کړی دی نو هغه د هغې ډسټریبیوشن څه کیږي مونږ سره نه کیږي
Unionized and lipid soluble drugs are widely distributed throughout the body. دی حواله سره مونږه مخکې هم خبره وکړه چې کم ډرګ مونږ سره لیپډ سالوبل وي او ان آیونایزد پام کې وي نو د هغه ډرګ سالوبیلیټي مونږ سره سوي سیوا وي لہذا دا قسمه ډرګ چې کوم دی زمونږ سره ډیر په تیزۍ سره او په زیات مقدار کې څه کیږي ډسټریبیوټ کیږي که فرض که مونږ د سلایډ سمری راوباسو ډسټریبیوشن څه ته ویلی کیږي زمونږ د بلډ نه زمونږ د باډي مختلف ټیشوز ته د ډرګ ټرانسپورټ ته د ډرګ ټرانسفر کېدو ته ډسټریبیوشن ویلی کیږي ډسټریبیوشن چې کوم دی زمونږ سره یا د اکټیو ټرانسپورټ په ذریعه کیږي یا د پیسیو ټرانسپورټ په ذریعه کیږي یا د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن په ذریعه باندې کیږي یا د انډوسایټوسس په ذریعه کیږي موستلی مونږ سره د ډرګ چې کوم ډسټریبیوشن دی هغه د ډیفیوژن په ذریعه باندې کیږي یعنی مالیکیول زمونږ سره یا ډرګ زمونږ سره د های کنسنټریشن نه چیرته ځي لو کنسنټریشن ته ځي بلډ کې زمونږ سره د ډرګ چې کوم مقدار دی هغه سیوا وي یعنی های کنسنټریشن کې وي او ټیشو کې زمونږ سره څه وي لو کنسنټریشن کې وي یعنی هلته کې چې کوم دی نو مقدار نه وي لہذا مونږ سره ډرګ د های کنسنټریشن نه یعنی د بلډ نه ټیشوز ته ځي کوم ځای کې چې د ډرګ کنسنټریشن څه وي لو وي بیا موږ سره 4 فیکټرز دي کوم چې د ډرګ په ډسټریبیوشن باندې اثر انداز کیږي ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ هغه کوم دی نو لیپډ سالوبیلیټي ده آیونایزیشن دی بلډ فلو ده او بایندینګ ټو پلازما پروټین دی فرض که یو ډرګ زموږ سره څومره لیپډ سالوبل وه هغه به څه کیږي زیات ډسټریبیوټ کیږي ان آیونایز پام کې وه زیات به ډسټریبیوټ کیږي یو ځای ته بلډ فلو څه وه سیوا وه نو هغه ځای ته به څه کیږي د ډرګ ډسټریبیوشن سیوا مقدار کې کیږي خو که فرض که ډرګ زمونږ سره پلازما پروټین ته بایند کېده نو بیا به ډسټریبیوشن څه کیږي لو مقدار کې کیږي یعنی بایندینګ ټو پلازما پروټین از انورسلی پروپورشن ټو ډسټریبیوشن بایندینګ سیوا وي نو موږ سره به ډسټریبیوشن څه وي کم وي